بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها ما وقع مضمون جملة لا محتمل لها غيره نحو له علي 1000 درهم اعترافا ويسمى تأكيدا لنفسه. ومنها سره غرض د مصنف بیان د پنځم موضوع دی د هغه مواضعونه چې په هغې کې د مفعول مطلق عامل قیاسي طور باندې حذف کول واجب دي. مصنف علیه الرحمت فرمایي چې دا پنځم موضوع د هر هغې مفعول مطلق دی چې دا مفعول مطلق د داسې جملې مضمون واقع شوی وي چې یعنی مضمون نه مراد مفهوم دی، یعنی مضمون په معنا مصطلحي سره نه دی کوم چې مخکې تیر شوی و، بلکې دلته دا مضمون په معنا لغوي سره یعنی مفهوم خلاصه. نو دا مفعول مطلق مفهوم د داسې جملې واقع شوی وي چې په دغه جملې کې د مفعول مطلق د مفهوم نه علاوه د مفعول مطلق د معنی نه علاوه د بلې معنی احتمال نه وي. نو په دغه ځای کې د مفعول مطلق عامل قیاسي طور باندې حذف کول واجب دي. لکه له علی 1000 درهم اعترافا، دلته د اعترافا دا د مخکې چې کومه جمله ده د هغې مضمون واقع شوی دی یعنی مفهوم واقع شوی دی، او په دغه جمله کې له علی 1000 درهم په دې کې د دغه مفعول مطلق د معنی نه او د مفهوم نه علاوه د بلې معنی احتمال نشته، ځکه مقصود د متکلم په دې خبرې سره له علی 1000 درهم اعتراف کول وي، اقرار کول وي د 1000 درهمو. لہذا دلته د مفعول مطلق عامل قیاسي طور باندې حذف کړی شوی دی، هغه اصل کې دی له علی 1000 درهم اعترفت اعترافا. نو په دې حیثیت سره په دې کې د مفعول مطلق د مفهوم نه علاوه د بلې معنی احتمال نشته، اگر چې د جملې خبریه کېدو د وجې نه احتمال د صدق او د کذب پکې شته، لیکن په نظر سره د مصدر ته هغه احتمال د غیر پکې چې دی هغه نشته. نو چونکې بیا دا د خپل ځان د تاکید دپاره راځي، د خپل ځان تاکید کوي، یعنی د دې نه مخکې چې کومه جمله ده د هغې د تاکید دپاره راځي، او د هغې جملې او د دې مفعول مطلق مدلول او مفهوم چونکې یو دی نو دې ته ویلی کېږي تاکید لنفسه. لکه څنګه چې ضربت ضربن کې دا ضربن دا تاکید لنفسه دی، یعنی دا د مخکې فعل تاکید دپاره دی او د فعل او د دې دواړو مفهوم یو دی، نو دې ته تاکید لنفسه ویلی کېږي. بیا په هغې کې او په دې کې فرق دا دی چې هلته ضربن هغه د مضمون د جملې تاکید نه کوي بلکې د مفرد د تاکید دپاره دی، او دلته دا د جملې د تاکید دپاره دی. نو مصنف علیه الرحمت فرمایي ومنها د دغې مواضعونه ما موضوع د هر هغې مفعول مطلق دی وقع چې واقع شوی وي دا مفعول مطلق مضمون جملة مضمون جملتین دا خو یا حال دی د وقع د ضمیر نه، یا یعنی وجه د نصب خو یا دا چې دا حال دی، حال واقع شوی دی او ذوالحال وله ضمیر دی په وقع کې، یا دا مضمون جملتین وجه د نصب دا چې دا خبر دی د وقع، او وقع کله ناکله یعنی کلمه د وقع کله ناکله په معنی د کان سره راځي او بیا په دغه وخت کې دا خبر غواړي. نو فرمایي چې ما وقع موضوع د هر هغې مفعول مطلق دی وقع چې واقع شوی وي مضمون جملتین مضمون جملتین د داسې جملې لا محتمل لها غیره چې په دغه جمله کې لا محتمل چې نوي احتمال لها په دغه جمله کې لها ضمیر مجرور چې دی دا راجع دی دې جملې ته چې نوي احتمال په دغه جمله کې غیره هو ضمیر راجع دی مفعول مطلق ته، یعنی د مفعول مطلق نه علاوه د غیر احتمال پکې نه وي، د بلې معنی احتمال پکې نه وي. نحو له علی 1000 درهم له ای لفلان علی 1000 درهم اعترافا ويسمى تاکیدا لنفسه، او دا مسمى کولی شي په تاکید لنفسه سره چونکې دا د خپل ځان د تاکید دپاره، یعنی چونکې د مفهوم د مخکې جملې چې کوم مفهوم دی او د مفعول مطلق چې کوم مفهوم دی هغه په هغې کې اتحاد دی، یعنی د دوی دواړو مفهوم یو دی، نو په دې وجه دې ته تاکید لنفسه ویلی کېږي.